ګرانو خوږلیدونکو په ظاهره داسې ښکارېږي چې ټولې پارټیانې امن غواړي، دا ټول سیاسي مشران قبایلي مشران چې دی نو امن غواړي او د دغې دپاره اواز هم اوچتوي، جلسې جلوس هم کوي، پاڅونونه هم کوي. خو چې کله د یووالي خبره راشي نو بیا موږ ته په نظر راځي چې دا خلک ځانګړي ځان له چې کوم دی نو لګیا دي. نو په دې باندې حیران یو چې دا ولې ځان له لګیا دي. آیا دا که یو شي نو د اواز به ډېر مضبوط نشي؟ که دا خلک خپلو سره کینی او یو شریک لایحه عمل جوړ کړي، یو مشترکه موقف اختیار کړي، نو دا اواز به ډېر مضبوط نشي. دا یو کیږي ولې نه د پښتنو مشران؟ خو د حیرانۍ خبره چې کومه ده نو هغه دا ده چې د نن یو 3 ورځې مخکې مونږ څه بل څه ولیدل په خیبر پښتونخوا کې، او هغه د سینټ الیکشن و. همدغه پارټیانې چې په امن باندې د یو بل سره نه یو کیږي، د امن دپاره یو شریک لایحه عمل نه جوړوي، او د سینټ د ووټونو دپاره د یو بل سره یو شو. په هغه وخت کې نه د پاکستان تحریک انصاف جدا و او نه د پاکستان مسلم لیگ نون جدا و، نه پاکستان پیپلز پارټي د یو بل نه جدا و ورسره نه کېناسته، او نه جمعیت علما اسلام د دغه نه چې د جدایي اختیارولو ورسره نه کېناسته. چې کله د ووټ خبره وه، د سینټ د الیکشن خبره وه، نو جمعیت علما اسلام د پی ټي آی سره ناست و، پی ټي آی د مسلم لیگ نون سره ناسته وه، مسلم لیگ نون د پی ټي آی سره ناست و، پیپل پارټي د دغه ټولو سره ناست و. ډېر د حیرانۍ خبره دا وه چې د ووټ دپاره دا خلک مونږ ولیدل چې یو شو.